من الظالمین. زما درنو خوږو مشرانو، امزولو، کشرانو، د میډیا ملګرو، د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان مشرانو، السلام علیکم. د ټول نه مخکې خو زه ستاسو شکریه ادا کوم او بیا امیر سهیل او دغه خاندان او دغه ملګرتیا ته نن په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان کې په باقاعده شمولیت هرکلی ویم، خوش آمدید ویم، شکریه ادا کوم، مبارکباد ورته هم پیش. خبرې لنډ ټایم کم دی، خټک صاحب په پاسي زموږ مشر دی، به تاسو سره ډیټیل باندې خبرې کوي. زما تعلق خاص هم د دې خاورې سره دی، تاسو سره به انشاءالله بیا زما ملاقاتونه کېږي. نن خو دا په دې حلقه کې د درګۍ د څښاکوټ په دې لوور ملکنډ کې دا نن یو شمولیتي تقریب دی. امیر سهیل اولنی کس دی چې دلته موږ سره شامل شو، نور ملګرو سره هم زموږ خبرې روانې دي او انشاءالله ډېر زر به په لس 15 ورځو کې به انشاءالله په درګۍ باندې ډېره غټه جلسه کوو انشاءالله. دلته د راتګ یو مقصد هم دی او مقصد دا دی چې ستونزې او مسایل ډېر زیات دي. د پاکستان هم ډېر زیات مسایل دي، د خیبر پښتونخوا هم ډېرې مسلې دي، بیا د دې ډیویژن هم ډېرې مسلې دي او د دې کم ځای باندې چې زه ولاړ یم د دې علاقې کم امیر سهیل چې کمې خبرې وکړې، مسایل ډېر زیات دي. مونږ په دې 9.5 سال حکومت کې چې کله خټک صاحب وزیر اعلی او 15 کاله د هغه ټینیور او 4.5 کاله زما ټینیور و، مونږ دا کوشش کړی دی چې مونږ ټول علاقو ته څه رسایي وکړو او کم چې الیکټډ ممبر دی د هغه په ترو باندې د دې علاقې خدمت وکړی شي. دلته مشران ناست دي، ځوانان هم ناست دي. کله چې په 2013 کې زموږ حکومت جوړ شو نو خټک صاحب وزیر اعلی او زه اوس هم د کیبنټ ممبر وم. د هغې نه مخکې کو تاسو وګورئ دا څومره ایم پی ایز یا څومره حکومتونه چې راغلي نو چا د کیلومیټر 2 کیلومیټر نه چا کار نه سیوا کړی، نه چا داسې د یو ټیوبل 2 ټیوبل نه علاوه چا داسې خدمت د چا کړی دی. خو چې کله خټک صاحب وزیر اعلی راغی نو د هغې نه بعد د ترقیاتي په مد کې یو کارونه شروع کړو. حالانکه دلته په دې حلقه باندې د اپوزیشن ممبر و، دلته د اپوزیشن ممبر و، خو د هغې باوجود خټک صاحب د دې علاقې د پرمختګ دپاره، د دې علاقې د ترقۍ دپاره د هغه په ذریعه او ډایرکټ هم ډېر زیات کارونه کړي دي. هغه په خپل سپیچ کې ووایي دا روډونه دي، په سکولونو په مد کې دی، دا ریفارمز دي په مختلفو محکمو کې. کله چې بیا ما ته موقع میلاو شوه ما د درګۍ هسپتال تاسو ته اپګریډ کړی دی، موږ روډونه جوړ کړي دي، موږ د نهرونو غاړې پخې کړي دي، موږ لارې کوڅې تاسو ته پخ کړي دي، سکولونه مو دله جوړ کړي دي. د هغې نه علاوه چې څومره عرضي سټاف و هغه موږ پرمننټ کړی دی، نور نوکریانې مو د خلکو ته ورکړي دي، چا څه حق و هغه مو هغې ته رسولی دی. هیلث کارډ مو تاسو ته د 10 لک روپو په مد کې د فنډس په هغې کې درکړي وو. ایجوکیشن ریفارمز وګورئ، بیا سیکنډ شفټ کې ته مو کلاسونه شروع کړي دي. دلته ستاسو کالج ما فنکشنل کړی دی، ټیکنیکل کالج مو درته کړی دی، د یونیورسټۍ کیمپس مو درګۍ ته ورکړی دی چې څه معنی کېدی شو. او په ډسټرکټ ډیولپمنټل چې کوم پروګرام و په هغې په مد کې ما د اربونو روپو فنډ ورکړی دی چې د دې علاقې څه نه څه مخ ټیک شي، خو مسلې ختمېږي نه. نن چې امیر سهیل کومې خبرې وکړې بالکل دا علاقه د ستونزو سره تر مخه ده. انشاءالله چې موقع میلاو شي خټک صاحب به انشاءالله را روان د دې صوبې وزیر اعلی او ده د هر څه پته ده انشاءالله. په دې صوبه کې به هم زموږ حکومت راځي او چې څه کارونه ستاسو پاتې انشاءالله هغه به دله کوو. د امیر سهیل دلته چونګېده ووایي چې یاره زه ستاسو سره په دې پارټۍ کې شامل شوم، ستاسو ورکر یم، ستاسو ملګری یم، ستاسو د جسم یو حصه یم. نو امیر سهیل دا خبره یاد ساته، انشاءالله تا ته به عزت هم میلاویږي او ستا د علاقې خلکو ته به انشاءالله عزت میلاوي. زمونږ په منشور کې منشور څه دی؟ ساده منشور دی، امن، ترقي، خوشحالي. چې امن وي ترقي به وي، چې ترقي عوام به خوشحاله وي. زمونږ ساده منشور دی. او کومه خبره چې د دین په باره کې وکړه، د قرآن په باره کې وکړه، آسان چل دی خو څوک یې کوي نه. آسان دغه دی به چې د قرآن کې څه دي او دا نافظ شي. نو زما په خیال دا آیین دی او دا هر څه دی. دا ملک به هم ترقي وکړي، زموږ دا هر څه به ټیک شي. دا کم چې نن فاینانشل کرایسس دی دلته چې کم موږ په سود باندې دا پیسې اخلو، دا کله IMF ته جاړو کشکول نیسو، کله چاته نیسو، کله چاته نیسو. دا په اسلام کې حرام دی، زموږ ټوله اکانومي حرامه ده چې په سود باندې ته پیسې اخلي. سود خو اسلام حرام قرار کړی دی.
نو څه به کوې خو دغه سودخواره چې د کم وخت نه شروع دي او دا شی چا شروع کړی الله دې هغه تباه کړي چې دا ملک یې دې ته راورسو او چې څوک په دې کې ذمهوار دی نو هغه بیا د هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی خبر وکړه او ډېر چوت خلک وو او ډېر عظیم خلک وو موږ د هغو خاورو ته هم نه رسو خو یو کوشش به کوو انشاءالله چې هغه فال وکړو او د هغو په هغه لاره لاړ شو او څه نه څه د خلکو خدمت وکړو په هغه لحاظ باندې دلته د مرکن سره د سی ډي ډي والا ملګري به هم چېرته راغلي دا اوس د پرمنټ کېدو خبره ده هغه به انشاءالله روان کابینټ کې به هغه پرمنټ شي د هغو دا مسله به مات شي مونږ کوشش دا کړی دی یاره چې څه چاله د پرویز خان په حکومت کې هم بلا شی په خلک پرمنټ شوی دی افسرانو د سرکاري خلکو ته ښه فایده میلاو شوې ده زما په حکومت کې ورته هم ښه میلاو شوې ده او کوشش مې دا کړی دی چې دې علاقې له مونږ ښه ډېره ترقي ورکړو زه ډېرې خبرې نه کوم د امن خبره ځکه کوو چې نن د صوبې حالات ډېر زیات خراب دي الحمدلله ملکن ډیویژن پېښور دا علاقې خو لا ښې دي خو ساوت ډېر زیات خراب دی نن هم په ټانک کې حمله شوې ده هغې نه مخکې په ډي آی خان کې حمله وشوه نو آیا په دې صورت کې به الیکشن څنګه کېږي چې روزانه په سیکیورټي ادارو باندې په پولیس باندې په فوج باندې په اف سی باندې حملې کېږي نو د ملک په ترقي څه کوي او د امن به څنګه باندې چې امن نه ما خو تاسو ته وایي چې امن نه نو ترقي سوال نه پیدا کېږي چې وشي او چې ترقي نه خوشحالي نه راځي نو ټول به انشاءالله دې لپاره جدوجہد کوو الله به موقع راکوي زمونږ په حکومت کې صوبه چې دا ښه پوره امنه پاتې شوې ده او انشاءالله الله به بله موقع راکوي د امن به هم بحالو ترقي به هم ورکوو او انشاءالله خوشحالي به هم راځي په اخره کې زه ستاسو ډېر وخت نه خرابوم